बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ डॉक्टर सलीमुर रहमान یم د سرحد یونیورسٹی وایس چانسلر. یونیورسٹی سن 2001 کې جوړه شوې وه او هغه وخت نږدې سره یم او نن سبا زه وایس چانسلر هم دي کې. تاسو چې کوم سوال تاسو د کانفرنس په حواله نو دې باره کې اول درته دا وایم چې یونیورسٹی تقریبا شل کانفرنسز ارینج کړي تر اوسه د شل کالو کې. انټرنیشنل کانفرنسز مونږه هر کال یو کو، هر دویم کال د سپورټس ساينسز وي او لکه یو کال د سپورټس ساينسز بل کال د ملټي ډیسپلینری کانفرنس وي. نو سپورټس ساينسز ان اولنې انټرنیشنل کانفرنس مونږ کړه سن 2017 کې، بیا 2019 کې مونږ دویم کو او نن دریم دی. فرق پکې صرف دا دی چې اولنی دوه فزیکلو خلک به راتله، هغوی به مونږ اسلام آباد کې اکموډیټ کول، او دا ځل چونکې دا کېدی نه شوه چې خلک نور ملکونو نه راغلی وی نو د کووډ د وجې، نو دا ځل مونږ آنلاین کانفرنس کړی دی. اوس تاسو زه خبره سوال جواب ته راځم چې اولنی کې مونږ ته 8 کسان بهر ملکونو نه راغلي وو، دویم کې 12، دا ځل 15 کسان وو. که فزیکل ځابه خوا خو بیکاز اف کووډ دا پاسبل نه و، نو مونږ هغې سره آنلاین اخیستی وو. تاسو پته چې ریسرچ چې کله کېږي هغې دپاره یو انوایرمنټ وي، فیسیلیټیز وي، هغه شیزونه زموږ ملک کې فلحال نشته دي. نو ریسرچ لپاره موږ همیشه بهر ملکونو ته ګورو. زه په خپله ډاکټر مغل سره تللی ما، رومانیه ته تللی ما جرمني کې تللی، ایست جرمني، چیک ریپبلک، سلوواکیه. د هغې چې کوم سپورټس ډپارټمنټس دي هغه زموږ یونیورسټیان لوی دي، چې کوم فیسیلیټیز هغې سره دي داسې لکه زموږ انجینرینګ یا نور فارمسي وغیره کې لیبز وي. نو هلته کې چې کوم ریسرچ کېږي هلته فلحال موږ دپاره ممکن نه ده. د کله موږ هغه خلک په لاین واخلو نو هغې چې کم کار 2-3 کالو کې کړي هغه دلته 15-20 منټ کې زموږ خلکو ته ایکسپلین کړي. نو نه صرف موږ ته د هغې د فایندنګس پته لګي چې ریسرچ څه دی، څه رزلټ دی، بلکې موږ ته نوې ایریاز معلوم شي. موږ چونکې سپورټ ساينسز کې ډیګري هم آفر کوو، MS پورې هغې کې زموږ سم ریسرچ کوي، نو هغې ته نوې ایریاز ملاو شي او لیډ ملاویږي چې په کومه طریقه به ریسرچ کوي. او بعضې کیسز کې زموږ هلکان خپل ډیټا هغې ته واستوي، هغې په انالیسز وکړي. بعضې کیسز کې هغې نه موږ اکوپمنټ راوخته دی بهر نه، جرمني نه. نو دا ټول صرف د کانفرنسز د وجې زموږ یو نیټورک جوړ شوی دی. سر دا راته وایي چې نیو پریس کوم کانفرنس دی کې د کوم حکومتي چارواکي د هغې سره پارټیسپیټ کړی دی. د هغې دوه اینګلز وي همیشه چې خلک ګورنمنټ ته ګوري پیټرنیج دپاره. یو اولنی شی خلک غواړي فاینانسز، نو فاینانشیل اسسټنس موږ پرایویټ سیکټر کې موږ ته نه ملاویږي او نه موږ غواړو. دویم دا وی فیسیلیټیشن، هغه موږ ته حاصل شي. موږ چې لکه دوه کانفرنس دپاره چې کله بهر نه خلک راتله نو هغې د ویزې، د هغې د سټې، سیکیورټي، هغه څیزونه موږ غوښته هغه موږ ته ملاوېدل. خو هغې سره سره موږ ته به دا انسټرکشنز و چې پېښور ته به نه بوځئ، ځکه موږ دا دو کانفرنس اسلام آباد کې. एक तो पहले मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने एक बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर देखिए. हमारे मुल्क में हेल्थ के बड़े इश्यूज़ हैं, छोटा कद है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे देखें ना इंजरीज़ के मसाइल हैं, अनीमिया के शिकार है, औरतों के मसाइल. इसमें एक आपने बड़ी हिम्मत की और अच्छा किया कि इस कॉन्फ्रेंस को खुद अटेंड करें, देखें, आप इससे फ़ायदा उठाएं. मेरा ताल्लुक इस सरहद यूनिवर्सिटी से है. मैं यहाँ डीन सोशल साइंसेस, आर्ट्स एंड एजुकेशन हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरा कनेक्टिविटी जो है, कनेक्शन है वो स्पोर्ट्स साइंसेस है, चूँकि मैंने PhD स्पोर्ट्स साइंसेस में की है. इस कॉन्फ्रेंस को जिस तरह के वाइस चांसलर साहब डॉक्टर सलीमुर रहमान ने आपको बताया, हर 2 साल बाद हम कनेक्ट कराते हैं, ये होते हैं. और ये हमारे यूरोप आ गए ना, यूरोपियन और पाकिस्तान का इम्तजाज है. यूरोपियन कंट्री ममालिक और पाकिस्तानी मिल के इसको करते हैं. तो आप ये देखें कि आज कितने मसाइल हैं, हमारे इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू जो एक्सट्रीमिज़म के, और ये सॉफ्ट इमेज थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस हम बिल्ड कर रहे हैं, हेल्दी इश्यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज़ को रिलेट कर रहे हैं. तो ये टोटल जो नंबर है आप देखें कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से और इंटरनेशनल लेवल से इस वक्त हमारे पास को 15 लोग जो इंटरनेशनल लेवल के हैं और रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, जिनका यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से, और वो लोग साउथ एशिया से, तो वो आए हैं. देखें आप उनमें शुमार करें तो यूरोप के मुल्कों में देखें जर्मनी से रिसर्च जो साइंटिस्ट है लीडिंग यूनिवर्सिटी के, मैग्देबर्ग, फिर आप फ्रांस चले जाएं, फिर आप ग्लासगो चले जाएं, फिर आप UK चले जाएं, फिर आप रशिया चले जाएं, फिर साउथ कोरिया चले जाएं, फिर आपको देखें कि इसके अलावा मलेशिया, फ़िलिपीन, इंडिया,
اب اس طرح بھی تحاشا، یعنی آپ دیکھیں کینیڈا تو ہر ملک کی خاص ان کی ریسرچ جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. ہر ایک کے مسائل ہیں، پھر سب کے مسائل کٹھے ہوتے ہیں، کمیونٹی کے مسائل، ان کو پھر ان کی سلوشن ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ ایک تقریر ہے، ناٹ ایٹ آل. یہ ایک ریسرچ کا پروسیس ہے جو سال ہر سال سے چل رہا ہے، جس میں ایجنگ ہے. بات دیکھیں آج کل بچوں کی چھوٹے قد کے بچے ہیں، ان کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ ان کا کہ یہ بہتری ہو. تو یہ دنیا نے جو ریسرچ کی ہے کوگنیٹو، دماغ کے، ہڈیوں کے، مسلس کے، موومنٹ کے، یہ ساری چیزیں. تو جناب ایک پاکستان سے تقریباً کوئی 60-65 کے قریب جو ہیں ہمارے جو ریڈاؤنڈ سائنٹسٹ ہیں، اسپورٹ سائنٹسٹ، فزیکل ایجوکیشن یا اسپورٹ سائنس کے، وہ لوگ نہیں جن کا ڈائریکٹلی اسپورٹس ہے. تو یہ جو ہے سپلیمنٹ کرتے ہیں اسپورٹس کو. یہ ڈائریکٹلی یہ اکیڈمیشین جو ہے وہ سپلیمنٹ ہے، بتاتے ہیں کہ یہ فیلڈ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے، یہ نہیں بہتر، اس کو آپ کس طرح بہتر کر سکتے. تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے اٹینڈ کیا. سب یونیورسٹیوں کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پریس کا اور یقیناً مینجمنٹ کا. آپ خود دیکھ لیں کس طرح شوق سے پوری دنیا سے ابھی آئین جو ہے وہ دیکھیں گلاسکو کا از آن لائن ہے، اس طرح جوائل جو ہے وہ آن لائن ہے. اور ٹرکی کی خاتون فیمیل ایشوز پہ بات کرے گی آج سیکنڈ ٹائم پہ. تو اس طرح پوری دنیا سے تقریباً لوگوں کو ہم نے ایک اس لڑی میں پرو دیا ہے.